بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اللقیت، کتاب د لقیت متعلق خجی جهاد نفس ذکر کئی د لقیت او د لقطه بیان او وجه دا د مولی سب اسانه وجه جهاد کم د نفوس و حفاظت کی او لقیت کم په جهاد کم د نفوس او د اموال حفاظت کیږي او په لقیت او لقطه کم د نفوس او د اموال حفاظت کیږي. به لقیت مقدم کو لقطه باندې ځکه دی کې حفاظت د نفس کیږي او لقطه کې خو حفاظت د مال کیږي. لقیت فعیل وزن دی په معنی د مفعول، لغوي معنی راپورته کړی شوی شی. اصطلاحي تعریف د هغه ماشوم ته ویلی کیږي چې چا غورځولی د عار په وجه چې خلک زنایي کړي، خلک به راته زانیه وایي راشه ماشوم وغورځوه، خلک داسې غورځوي که نه، او یا د دې په وجه باندې یو ځای کېښیي چې هغه وایي زه ورته رزق نشم برابرولی. د دواړو ګناه ده. برحال دغه ماشوم چې څوک روچت کی دی ماشوم ته لقیت ویلی کیږي. لقیت معنا هغه ماشوم چې روچت کی، نو دا خو له غورځولی شوی دی، روچت شوی نه دی. وایي دا لقیت ورته په اعتبار د ما یعولو باندې وایو، ان قریبي خلک روچتوي که نه. بې د روچتولو څه حکم دی د دې ماشوم؟ نو که چا ته غالب ګمان و که زه دا ماشوم روچت نه کړمه ضایع کېږي مړ کېږي، واجبه د روچتې به، او که نه صرف ویې روانو به مستحب ده. ورته وګورئ انتهی آسان دی. اللقیتو سمی به مسما شو په دې باندې به اعتبار معالی، په اعتبار د معال سره کني دا خو غرزولی شوی دی، دا خو روچت کړلی شوی نه دی. لما انه یلقط وجداد چې دا روچتیږي به د خیره سره. والالتقاط مندوب الیه، التقاط چې ماشوم روچتول دا مستحب د لما فيه من احیائه، وجداد چې بدی کې ژوند د ماشوم راشي. وان غلب علی ظن، او که چری د دې ملتقط په ګمان کې داوی او کشری غالب شي په ګمان د ملتقط باندې. ملتقط هغه کس ته وایي څوک چې روچتوي ښه، ضیاعه چې دا ماشوم به ضایع شي که روچتې نه کمه، نو فواجب. انتهی آسان دی، مخکې راځئ. اول حکم دا چې لقیت به حر وي. دویم حکم د ده نفقه به بیت المال باندې وي. پوه شوئ پې نور به بیانو. راځئ. قال اللقیت حر، لقیت به حر وي. هلکه د حر حکم ولې لګې وایي ځکه اصل په بني ادم کې دا دی چې دا د حر وي. دویم دا چې دار چې دی دار د احرارو دی، دارالاسلام کې حر وي غالبا. العبرة للغالب لأن الأصل في بني آدم إنما هو الحرية. اصل په بني آدم کې حریت دی، وکذا دار چې دی دار د احرارو دارالاسلام کې غالب دی چې احرار دی. ولأن الحكم للغالب، حکم دارومدار بچای غالب باندې وي. خجی نفقه به بچاوی و نفقته فی بیت المال کی بوی. والمروی وان عمر، دا د عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دواړو نه مروی دي. خجی بل وجه واورا دا خو نقلی دلیل شو چې هغه وایي نفقه به بیت المال مالی وي. عقلی دلیل دا دی دا مسلمان دی د کسب نه عاجز دی، او مسلمان چې کله د کسب نه عاجز وي د هغه نفقه بچای بیت المال. لأنه مسلم عاجز، دا مسلم دی عاجز دی عن التکسب. ولا مال له، مالم ورله نشته او څوک یې رشته دارم نشته ولا قرابته. فاشبه المقعده، دا د ګډ او د شل بشان شلو. الذي لا مال له، چې مال ورله نه وي. دویم عقلی دلیل شته ویاو وای د میراث چې دی کنه دا مړ شو څوک یې نشته، میراث په بیت المال ته ځي. نو بیت المال ته وایي چې نفع اخلي کنه، نو به بوج به برداشت کې. الخراج بالزمان، خراج تعلق د چا سره؟ د نفع تعلق د نقصان برداشت کولو سره. ګټه پتاوانی که نه. الخراج بالزمان 86 نمبر ماده ده. او نه الخراج بالزمانی څوم یاد کړله 86 نمبر ده. یو بل ماده ده الغرم بالغنم، د دې دغه معنا ده. واورئ فاشبه المقدر الذي لا مال له، ولأن میراثه میراث د بیت المال له. والخراج بالزمان، وخراج خو په زمان وینو. ولهذا كانت جنايته فيه، دغه وجه ده 84 نمبر ماده واخا
الغرم بالغنم چې السوا ولأن ميراثه لبيت المال والخراج بالزمان ولهذا كانت جنايته جنایت دا چې کوم نقصان وکړي بیت المال به ډکوي دا وجه څه ده ځکه بیت المال میراث دی دغه وجه د جنایت د دم په بیت المال کې والملتقط متبرع او که ملتقط کمی خرچې مرچې به کوي دغه به حسابي وای به متبرع وي ها که قاضي ورته ویل حاکم به خرچه به کوي چې غړ شوبه به تیاری بس به ټیک ده به تیاری والملتقط متبرع في الانفاق ملتقط دا متبرع دې که خرچه کوي علی په دې ماشوم لعدم الولایت ولی متبرع دې څه ولایت خو نشته چې مال خرچه کوي او هغه بس دي حسابي الا انه الا ان يؤم الا دې کنه الا يأمره القاضي ها کامرو کې د تقاضي به بدی انفاق باندې ليكون دينا عليه د دې خبرې چې دا تکه خرچه کې دا بدین وي بدی ماشوم بس صحیح ده لعموم الولایت ځکه هغه ته ولایت شته چې خرچه چاته وي کوابي به چې غړ شو توابه لقرض به حسابيږي قال د قدرت مرابل حکم بیانې یو بیر چې چا دارو چت کو کنه هم داغه شلو بل کسي ته نشه خستله پویږي به ها کچا دا وکړه لازم زوی دي نو به دا قول اعتبار ورکو به بهتره دی ښه ماشوم ته کې خیر دی کنه فإن التقطه كشرير وشت كذا لريو سلي لم يكن لغيره بل شلنا دجاج أي خذ شوايخ من هددنا لأنه ثبت ذك ثابت شلو حق ده فز له دجاج روشت كله ده لسبق يده ذك ددلا صورت مخ ور رسيدلو او کچا به دا وکړل چې زما زوی دی به غل ورکو و یعنی داغه داوا به تسلیمو ځکه دې کې د ماشوم خیر دی پلار خو به معلومي سبا لکنه او کول هغه زوی ثابت نکونه به تخلق کوئی به پلار نه نسب نشته دا غټ عار دی به مسله دا چې دې نسب خو ثابت شو صحیح ده چا چې ول زما زوی دی دا غزوی شو اوس دا مسله چې اوس به د دې ملتقط نه لو غلبه ورکو کنه نه ورا اداره ورکو به چې کله غنه نسب ثابت شو دا غزي شو وسول ورم دي کی او دوی مرایدا د چې نه نسب ثابت کو ورکو به نه وته غوري فین الدان که چری داوا وکړه یو مدعی انه ابن جزما زوی دی فالقول قول د قول بقبلی کی زکه ماشوم بکی خیر دی معنی دا د اداله ها دا صورت دی چې ملتقط لا د نسب داوا نه د کړي غوړې کاغه وکړه بیغه ټوله کې اولاد دی ځکه غلاس ول ورسېدلې دی قبضه موجوده ده معنی دا د اداله مد د الملتقط او چې کله ملتقط داوا نه کړي نسب او د ماشوم د نسب او دا استحسان دی چې د ملتقط نه ال وغلی ورکو قیاس خو تقاضا دا کوي لاس دا ور رسیدل هم د سره دي او قبول دي نشي دا د زوی توب قیاس تقاضا دا کوي ان لا يقبل شي قبول دي نشي قبول دي نشي قول دا څوک چې وزيمي دي لانه يتضمن ذکر د قول خو متضمن دي د بل حق باطل ولو لرا د ملتقط حق باطل چې روچت کړي نه پیږي به ځکه متضمن دي لانه ذکر قول دغه کس چې مازوی دی د متضمن دی باطل اولو د حق د ملتقط لرا خو استحسانا سیدا وجد استحسان دا چې انه اقرار للسبي بلکې ماشوم د بار اقرار دی بما د هغه شی انفعو چې ماشوم ته نفع ور کوي لانه يتشرف وذك ماشوم شرافت حاصلې بن بالنسب بوجه ويعير عار ورته ملاویږي بیا د می کنه سم نوي ثم قيل شاويلي تاسو پیږي کنه مې دا مسله کړې و چې ماشوم نسب خو ثابت شو دا غزوی شو چې ولزمي دي خو ملتقط نه به اخلي کنه وګورئ ثم قيل چاویلی يصح في حقه صحیح وي په حق د ثبوت کم دون پدې کې خو صحیح د چیزوي شو يصح صحیح وي په حق د دې کې چې نسب ثابت شو دون ابطال يد الملتقط پدې کې نه چې موږ باطل کو ید د ملتقط وغنه والو دل بل ورکو او قيل چاویلی چې نه چې یو پیرم دا غزوی کومه بستابل شبکه د خپل رااله چې ملتقط نه والا او بل ورکا یبتنی علیه مطلان یدهم بنا بشی پدی علیه په ثبوت د دې چیزوی شو چې بنا شي بطلان د یدهم چې لکه یدی باطل شو د ملتقط دی بل دی ورکی او کچری داوا ملتقط وکړه بر وګورئ دا مسله شروع کې کړي وک ملتقط ویل چې زما زوی دی نو به یو روایت دا دی چې د داوا قیاسا هم صحیح ده او استحسانا هم صحیح ده خو صحیح خبره ده چې ملتقط وای زما زوی دی قیاسا خبره نه ده صحیح ځکه اول چې تاسو شته ولو تاویل لقطه ده او صورت وی چې
زوی مې دی نو زوی لقطه وي نو په دې خپل دویم کلام باندې اول کلام فاسده وي او کوم چې دغه شاني که نه هغه دا دویم د خپله فاسد وي چې زوی مې دی دا د خپله فاسد چې قیاس دا تقاضا کوي او استحسانا صحیح ده یوه رای دا ده چې قیاسا استحسانا دواړه د ده د زوی توب دعوه صحیح ده او دویمه رای دا ده چې قیاسا نه ده صحیح او استحسانا وګورئ لږ شه ولو ادعاه الملتقط وکړي چې دعوه ملتقط وکړي چې زما زوی دی قیله چا ویلي یصح صحیح کېږي قیاسا و استحسانا والاصح دا ده چې نه انه علی القیاس دا خلاف القیاس دی والاستحسان ستاسو هغې کې هم دغه شان لیکلی او د استحسان موافق دی بس تشریح دغه شان شوې ده نه دی عبارت څه کمی زیاتې پکې نشته څنګه دی انه استحسانا صحیح دی وګورئ وقد عرف فی الاصل دا خبر مبسوط کې دغه شان معلومه شوې ده وان ادعا اثنان ووصف احدهما علامه فی جسده فهو ولا اکبر وګورئ بل حکم واورئ څلورم دوه کسانه دعوا وکړه یو ویل زما زوی دی بل ویل زما زوی دی او ته علامې بیان کوي نو چا چې علامه بیان کړه په یو ځل دواړو دعوا کړې ده نو علامې والا له به ورکو پوهېږئ پې وګورئ وین ادعا که چېرې دعوا وکړله اثنان دوه کسانو ووصف احدهما یو پکې وصف بیان کو د علامې فی جسدي د په جسد کې خو ګوره دواړه خارجي کسان دي ښه په قبضه کې نه دی فهو اولا دا باولا وي لأن الظاهر ځکه ظاهر چې دی شاهد دی له د ده دپاره لموافقة العلامة ځکه علامه موافق شوله کلام او د کلام سره وان لم یصف احدهما علامة که چا هم پکې علامه بیان نه کړله نو به دواړو ویل زمونږ زوی دی یو ویل زما زوی دی بل هم ویل زما زوی دی واوره هدایته علامه چا هم بیان نه کړه بس وایي د دواړو زوی شو پوهېږئ واحد دا یو ماشوم دی چې دوو ته نسب ثابتېږي ښه نور به هم کیدی شي وان لم یصف احدهما علامة که چا هم علامه بیان نه کړله فهو ابنهما د دواړو به زوی وي ولې دواړه په دعوه کې برابر دي استوایهما فی السبب دواړه برابر دي په سبب یعنې دعوه کې او که د یوه دعوه مخکې وه د بل وروسته وه نو بیا چې چاول ویلي زما زوی دی همغله به ورکو ځکه سبقت پکې رالی ولو سبقت دعوة احدهما دعوة احدهما فهو ابنه د هغه به زوی وي لأنه ثبت حقه ځکه د هغه حق ثابت شوی او هغه چې ویل زما زوی دی هغه حق ثابت شو په داسې زمانه کې چې لا بل لا دوام نه وه کړی فی زمانه په داسې زمانه کې لا منازع له چې د سره څوک منازع مقابل نه فيه په دغه زمانه کې ها ابل ورسره باقاعده ګواهان راوستل او د صرف دعوه وه نو بیا د سبقت دعوې نه دعوه سره د ګواهان ولاولای که نه پوهېږئ پې الا اذا قام الاخر مګر دا که آخر قایم کې بینه ځکه بینه اقواوي و اذا وجد فی مصر لږ به وګورئ په مصر کې وموندلی شو دا ماشوم به مسلمان حسابېږي که کافر دا خبره پاتې ده نو دې څلور صورت دي ما ته متوجه شئ که د مسلمانانو په ځایونو کې جومات وغیره کې مسلمانانو په بازار کې مسلمان موندلی او مسلمان به حسابېږي د کافرو په ځای کې مندر کې یا د عیسایانو د یهودو په ګرجو کې او کافر موندلی و نو بیا به ذمي حسابېږي څو شو دوه دریم د مسلمانانو په ځای کې کافر موندلی څلورم د کافرو په ځای کې مسلمان موندلی نو دې کې درې رایې دي یوه رایې دا ده چا چې موندلی هغه له اعتبار ورکوو او مسلمان دی که ذمي دی نو که هغه مسلمان دی مسلمان بې سبب که هغه ذمي دی او چا ویلي نه ځای له به اعتبار ورکوو که ځای د مسلمانانو هر چا موندلی مسلمان به که ځای د کافرو کافر به کار چا موندلی صحیح رایې دا ده چې نه جي به هر حال به مسلمان فرض کوو ټول څلور صورته شو مسلمان د مسلمانانو په ځای کې موندلی مسلمان کافر د مسلمانانو په ځای کې موندلی دی مسلمان مسلمان د کافرو په ځای کې موندلی دی مسلمان کافر د کافرو په ځای کې موندلی دی اوس به څه کافري وګورئ وان وجد که دا وموندلی شي فی مصر په یو ښار کې من امثال المسلمین او فی قرية یا یو په یو کلي کې من قراهم د مسلمانانو په کلي کې فدعا ذمي دعوه وکړله هلکه دا مسله خو ما غلطه کړې یار یو مسله خو مې پرېښې ده که نه دا خو لاندې را روانه ده یار انه ابنه لږ به وګورئ توجه جي د مسلمانانو علاقه کې وموندلی شو او ذمي دعوه وکړله زما زوی دی نو زوی به حساب شي دا مسله ما پرېښې ونه مې وکړې خلاصه کې مې بل لاندې نه ویله زوی شو خو ګورې حسابېږي به مسلمان وګورئ واذا وجد في مصر من امثال المسلمين او في قرية من قراهم فدعا دعوه وکړله ذمي انه ابنه چې زما زوی دی ثبت ثابت به شي نسب و نسب د دې ماشوم منه د ذمي نه ځکه دې کې د ماشوم
خیر دی وکانه مسلمان خو مسلمان به نو دوه خبرې شولې زوی کو کنه یو زوی کوي معصوم ته پکې نفع ده مسلمانی کو که ذمي کو نه مسلمانی کوي معصوم ته نفع ته بګورو وهذا استحسان دا استحسان دی لأن دعوه ځکه دعوه د ذمي چې دا تضمنو دا متضمنه د چا لره نسب لرا او هو نافع للصغير معصوم پکې خیر دی کنه دی ورسره ضامن متضمنه دا شی لکه لأن دعوه لفظ تضمنو لیکل تضمن لیکل تضمن دی او کنه وران دی تضمن سیده ځکه دعوه د دې ذمي تضمن النسب متضمن نسب لره دا او د نافع د صغیر د پاره او متضمن د ابطال الاسلامي چې دا اسلام هم دی باطل چې دا مسلمان نه کم اسلام یار اسلام کم نه راغله مړه د اسلام کې پیدا شوی نه دی څه کم چې ثابت دی بدار په وجه او هو يضر خدا شي دا ضرر کې ماشوم ته اندې کې نه منو نصیب شي داوا فيما باغس کې ان فوج ماشوم ته نفع ور کې چې نسب دي دون ما باغس کې بس نه شي يضر چې ماشوم ته ضرر ور کې چې غیب تعالی اسلام دي وان وجد في قريه دا مثلا می کړي وا کوم دل شي په یو کلی کې من قرى اهل ذمه او في بيئه یا په یو بیا کې وي او کنيسه یا په یو کنيسه کې وي نو کان ذمي ذمي بوي تاسو پیږي کنه بیا د عیسایانو کنيسه د يهودم وهذا الجواب فيما دا کومه مسله چې قدرت مولا ذکر کړه دا باغه صورت کې لري چې په دغه علاقه کې هم ذمي او مندینام ویلي ګوره لگا اذا كان الواجد ذميا فيږي کنه بي چې په د ذمیانو په علاقه کې ذمي او مندینو فقط دغه یو روایت دی چې سبب ذمي وي خو که مسلمانۍ او مندي یا د مسلمانانو علاقه کې ذمي او مندینو به څو روایت درې وخبه ته دوه لیکلي درې دی ګوره یو ته مختلف دی روایت د سلی کلی خجی وهذا الجواب فيما اذا كان الواجد کله چې واجد ذمي نو په دغه صورت کې روایت واحده وان كان الواجد کچری واجد پکې مسلمانو في هذا المكان کې بیا او کنيسه کې او ذمي مندل او في مكان المسلمين کې نو اختلفت الروايات في ذكر روایتونه سدي ففي روايه كتاب اللقيط کې دي او تبر المكان مکان له اعتبار وي په دوړو صورتونه کې مسلمان مندل او کزمی مندل ولې سبقې ځکه مکان مخ کې د روچتون کې نه نو مکان د مسلمانانو د کړه زمینو د غیله به اعتبار وي او په کتاب الدوا کې لیکلي په بعض النسخ کې چې اعتبار چې او تبر الواجد له اعتبار ده وهو روايه ابن صدا وهو روايه ابن سمع روایت عن محمد رحمه الله وهي لقوه اليد يدخل دي څوک چې مندي دا غیت قوي دي مکان یدنا الا ترى تنغوري ان تبعيه الابوين فوق تبعيه الدار لکبر وګوري یو ماشوم دې کنه دارالاسلام تراول شو دا به مسلمانۍ حسابيږي خو کچري مور او بلاري حربين او ور سره یو رااله دارالاسلام ته به د مور او بلار تابي کافر وي پته ولګي د دار نه ید والا د خبره قوي ده وګوري الا ترى تنغوري ان تبعيه الابوين شدي دا بردي د تبعيه د دارنا حتى اذا سبيا کله چې قید شي د صغیر سره احدهما بمور بلار کیو نو یو تبرو کافر ما شوم به معتبر وی کافر شمل شو جنازه به نه کو وفي بعض نسخه وفي بعض سدي لك اور بسي نسخه بعض نسخو کې او تبر الاسلام او اعتبار به اسلام لور کو نظرا للصغير دا خبره مې کړې و پکې او اجد ک مسلمانو دې په وجه او ک واجد مسلمان نو مکان په وجه ومن ادعى ان اللقيط عبد لم يقبل منه لکبر وګوري چې دا وګړي چې لقيط زما غلام دی لقيط مې سره دا خبره به نه منوخه ځکه دې کې حق کوانه را وصل به مسله دا کنه نه به منو ځکه دې کې ماشوم ته خير نشته نفع نشته ومن ادعى ان اللقيط عبد ولم يقبل منه ولانه حر ظاهرا ظاهر کې دار الاسلام کې له حر بي نو ظاهر کې حر دی نو استد دعوه به بنا منوها الا يقيم البينه مگر دا کې قائم کې گواهان په دې خبر انه عبد جنام غلام دی فإن ادعى عبد انه ابنه ثبت نسبه منه لکبر وګورئ که غلام دعوه وکړل چې زما زوی دی نو به ویل کما شوم به خیر دی بس زوی شو د غلام زوی خو زوی غلامي نه غلام بني آزاد بي زوی د غلام شو خور سره ور سره بچوي
آزاد ببي ولې د غلام کله آزاد زویم کې دی شي او کړي غلام زویم کې دی شي ځکه زوی آزاد بچي آزاد دی او کا غلام دی د تعلق د چا سره مور سره نو که د غلام خزه وینځو نو بس غلام او که د غلام خزه آزاد نو ماشوم سي آزاد نه موږ به د فرض کو چې بس صحیح د زوی دی خو د چا نه دی د آزاد خزه نه اوري فإن ادعى عبد قشر داو کی غلام انه ابنه اذا مازوی دی ثبت ان ثابت بشین سبد دی غلام ان ماشوم منه غلام تا ولي لانه ينفع ده ماشوم ته نفع ور کوي وکانه حرن حر ببي ولي لان المملوك چې قد تلدو کله پیدا کیږي له د بارا حر قد تلد له الحر کله پیدا کیږي د بارا حر خزه بچي نو بس بچي بم حري فلا تبتل حريت بن باطليږي چې کم چې ظاهر دی حریت ظاهری چې لیکلي ظاهرته لکه ظاهریت لیکلي ای خدای دا غر کی فلا تبتلون بباطلی کی الحریت الظاهرته هغه الظاهر حریت د شک په وجه چې خزه به څنګه وا بس موږ چې ظاهره کی دارالاسلام کې بس ور دي والحر في دعوته اللقيت ولا من العبد الاكبر وګورئ تاسو دې کتن پرې خدل غرم داو کس ماجی دی غلامی موکی نو هر با ولای مسلمانی موکی زمی موکی نو مسلمان با والحر فی دعوته هر په دعوت ما شم دلقیت کی دا اولاد من العبد داونا او مسلمان اولاد من الزمینا ترجیحا د وجه دین چې موږ ترجیح ورکولې ما هغه چاته ولندرو چې هغه ډیر نظر والا خبره د شفقت والا په حق د ماشوم کې وین وجدا برو ګورې کله ماشوم سره مال مومندل شو ماشوم پروت مال او د مال به هم د ماشوم حسابي کې کا خرج کو به وین وجدا کچری مومندل شي د لقید سره مال مشدود چې هغه تړل شوی علی په ماشوم باندې په هو له دا به د ماشوم د پاروي اعتبارا للظاهر ظاهر له اعتبار ورکو چې بزده سره دی خود د بای کنه خلک دې د بارورتي چې موږ باندې عارمونه لګي زینام کړی دا ماشوم زایم نشي څوک مال روالي په ماشوم به خرچ کوي وکذا اذا كان مشدودا على دابه دغه شان ماشوم په دابه باندې چا تړل او په دابه باندې مال مونو مال به هم د ماشومي وهو عليه او دم وکذا اذا كان ماشوم نو تړل یار مال په دابه تړل شوی او په دغه دابه باندې څوک مو ماشوم مو کړي تړل شوی مال په دابه باندې او هو ماشوم هم په دابه لما ذكرنا وجه ما غدا ظاهر کې دا چې دا د ماشوم دی ثم يصرفون به خرچ کوي واجد الیه چاته ماشوم ته خو به امر القاضي قاضي ورته وی کا چې خرچه وکوا او خپل بډاریک نشي کولای لانه مال زایون زکه دا یو مال له ځای کیدون کې مال له حافظ نشته دی بس روشت دی کی ماشوم به خرچه کوي د قاضي په حکم او قاضي د حکم کولای شي چې ماشوم باندې د مال خرچه کوي او کنه غو د بار خو ولایت عامه دی وللقاضي د بار ولایت وللقاضي قاضي د بار ولایت صرف مثله ولایت شته چې خرج کی په مثل دغه شان مال الیه دغه شان کستا خپل مال دی وکیل چاویلی دی که قاضي وتنیم ویلی خرچه کولای شي په يسربه خرچه کولای شي بغیر د امر د قاضي نه لانه زکه دا مال چې دی لبس چره دا د لقیت مال له ظاهره کې للقیت دی غلطی لیکل به وله ولایت الانفاق وله ولایت الانفاق وشراء ما لابد منه دی واجد له ولایت شته چې خرچو کی په دې لقیت باندې دغه مال وشراء واخلي ما هغه شی لابد له منه کوم شي ماشوم د بارا لابد یې په ولوالي لکه طعام ولوالي کسوه کپڑے ولوالي لانه من الانفاق له زکدام باغه باندې خرچه کولې نکاح ورلګي کولې شي نه څه ولایت خو نشته نکاح د بارا خو درې کار پکار دي ماشوم نه چې څوک نکاح کوي دریو کې یو کار پکار دی یا خو ولایت پکار دی لکه پلار او نکاح دي شي یا قرابت پکار دی دسی وای دسی ماشوم له چې نکاح کې نو ضروری ده چې ولایت دی وي به ولایت په څو طریقو راځي په دریو یو قرابت دی یو ملک دی ملک غلام له نکاح کوي یو سلطنت دی او د دې کسي سم نشته وره ولا يجوز جائز نه چې تزویج کی د ملتقي تزویج الملتقطي چې ملتقط نکاح وکي د ماشوم لین اعدام سبب الولایه زکوي سبب ولایت نشته من بیان کې چې قرابت دی ملک دی سلطنت دی قال قدري مولا فرمای ولا يجوز تصرفه في مال الملتقي في مال الملتقط الګا ملتقط دی ولا يجوز تزويج الملتقط
جایز نه ده چې نکاح وکړي ملتقط لره. ملتقط حق ماشوم دی ښه تاسو پوهېږئ. بهرحال دې بل ځای کې موږ ورپسې ولا تصرف او تصرف نه دی جایز د دې واجد فی مال الملتقط په مال د ملتقط ماشوم کې اعتبارا بالام. دا واجد موږ قیاس کوو په مور باندې. مور هم په مال د ماشوم کې تصرف نشي کولی. ولی دې دواړو کې دو شینو کې یو شته دی ولایت کامله نشته دی. مور کې شفقت شته دی خو عقل کمزوري ده رای کمزوري ده او دی واجد کې رای کامله ده خدا را شفقت او مال کې تصرف کله کولی شي چې دواړه وګورئ. اعتبارا بالام په مور قیاس کوي وهذا وجه دا لأن ولایت التصرف چې لتثمیر المال ادې لپاره چې مال زیات شي وذلك يتحقق بالرأي دا کله کېږي چې رای وي کامله او شفقت وي وافره پورا والموجود في كل واحد منهما موجود په هر واحد په دې دواړو کې یعنی په مور او په ملتقط کې احدهما یو دې دویم نشته دی. مور کې شفقت پابل کې رای. قال قدري مولا فرمایي يجوز يقبض له الهبه دا جایز د مولوی صاحب چې هبه ولا قبضه کې څوک ماشوم لته شی هبه کوي څوک د پرورش کې دی ولا قبضه کولی شي ځکه دې کې د ماشوم ګټه ده لانه نفع محظوظ کده خالص نفع ده ولهذا يملكه الصغير بنفسه. صغير د خپل هم دا کولی شي چې قبضه کی خدا له شکل صغير ماشوم وي اذا كان چې ماشوم وي خو عاقل ماشوم وي او عاقل ماشوم نه وي نه خپل نشي قبضه کولی خجي. ولهذا يملك الصغير بنفسه اذا كان عاقلا وتملك الام امي چې هغه قبضه کولی شي وسیم ولا قبضه کولی شي ځکه دې کې د ماشوم خیر دی. مخکې راځي دا ماشوم چې دی دا چېرته په کار کې لګولی شي چاته موټر سایکل والا سره مزدور جوړ کړي یا چېرته ګلکار سره واچوي چې کار زده کړي وینا نه شي کولی. ویسلم کولی شي هم کولی شي صحیح د کار زده کولو دپاره چې ته لیږي که نه چې کار زده کړي نو کولی شي دا ښه. ویسلم سپارلی شي فی صناعت کې لانه من باب تسقیفه ځکه دا د باب د سیدوالي نه ده دا به پکې ښه مضبوط شي. ماشوم چې یو کار زده کړي چې غټ شي نو بس هغه به خپل ژوند صحیح تېرولی شي وحفظ حالي خپل حال حفاظت کولی شي به نو د حال حفظ دی پکې. اجرت باندې ورکولی شي چاته چا سره نوکر کی نو صحیح دا چې نه شي کولی ښه وګورئ دا خو لیکلي ویواجره اجرت باندې ورکولی شي. قال العبد الضعیف هدایي مولا فرمایي وهذا روایت القدري په مختصر کې کړی دی په جامع صغیر کې دی لا یجوز جایز نه ده ان یواجره چې اجرت کې ورکړي دا ماشوم واجد یې ورکړي ښه ملتقط یې ورکړي. ذکره فی الکراهیت امام محمد رحم الله جامع صغیر په کتاب الکراهیت کې دا مسله ذکر کړی ده همدا اصح ده. وجد اول دا ده وای چې په اجرت کې چاله ورکو چا سره ډړۍ کې واچولو یا ما ته وختي ویل که موټر سایکل والے ورکو اجرت باندې بس په دې کې د هغه تسخیب کېږي کار به مزده کېږي او تنخواه به میلاویږي. وایي د دې رجع کېږي الى تسخیفه انه يرجع الى تسخيفه د تسخيف سيوالي ته وجد ثاني چې نشي کولی او انه لا د دې ماشوم د منافع او مالک واجد نه دی چې مالک نه دی نو بل چاله منافع نشي ورکولی ځکه اجاره خو دې ته وایي چې منافع خرڅ کړي او اجرت علی منافع خپل نه دی مالک خرڅ به څه کړي. انه لا يملك اتلاف منافعه دا مالک نه دی چې هلاک کی د منافع د ماشوم فاشبه الام د چا سره مشابه شو تر سره او بخلاف الام مور چې دغه په اجرت باندې ورکول شي چاته ځکه ته خپلم خدمت غستل شي هغه د منافع او مالک ده لانها مور چې تملکو د منافع مالک ده د علامه د تملکو ویلی کرے کنه اطلاق ته زمير راځي کې وسې شو دا لانها مور چې د تملکو دا مالک ده هو د اطلاق د منافع علامه نذکرو فی الکراهیت ان شاء الله تعالی پوه شولې پی